وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. واقعه د یوسف علیہ السلام شروع تقریبا 9 کړي داغي بیان شوی. لسمه کړي دا ده چې کله د یعقوب علیہ السلام علاقه تقحط ورسېدو هغه هم د رزق په تلاش کې شو چې یې څه بندوبست پکار دی. نو چا ورته ویلي چې د مصر کوم بادشاہ دی عزیز مصر هغه سره ډېر خوراکونه دی او ډېر څه جمع کړي دي او خلکو له ورکوي. یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته ویل چې تاسو هم لاړ شئ ځان سره څه سامانونه واخلئ او د مصر نه د خپل کور والو بچو لپاره خوراک راوړئ. یعقوب علیہ السلام زامن را روان شو راله د یوسف علیہ السلام خاله. یوسف علیہ السلام چې ورته وکتل نو وی پیژندل. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې څنګه ورته وکتل ډایرکټ یې پیژندل. حسن بصری وی نه ډایرکټ خو نو پیژندل خو تعارف ور سره او کو چې لکه څوک استه د کم جن راغلی استه نو هغه ورته خپل علاقه یاد کړو به ورته د پلار نوم یاد کو نو به یې پیژندل خدای نه پیژندل. خدا به هر صورت لس کسانو او یوسف علیہ السلام به د کس په سر باندې بار ور کولو نو لس بارې ورله برابر کړه. کم پیسې مې چې دی راوړې وي خرچه مرچه هغه هم ته نوانه خو ځکه چې کمزوري سامانونه راوړي او داسې څور سره ډېر روم نه قیمت معمولی ته راوړي او بس هغه ورته پرې خوستوي ځوره کې او طریقې ور سره داسې وکړه چې په دې بارونو کې ورلدن نه کې خوستل د دې لپاره چې کله د کور تلاړ شي او پته ورته ولګي چې رمون خو غنم هم راوړو او دا غیغه قیمت هم ډیر تراوړو دا هم د لپاره جایز نه دي نو دوباره براشي او بل کاری ور سره داسې وکړو چې ورته وی چې لکه تاسو نور ورونه شته ول او یو ورور زمونږ بلم شته دي ول اغم د ځان سره راولې یو بلی پیرله چې زینو د هغه حصہ غنم بم درل درکم ول صحیح نو موږ به د پلان نه دغه مطالبه وکړو چرته را سره افری خوش نو دې چې کله واپس کورونو تراله او سامانونه راوړل بارونه کولاو کړو نخ کافي مزیدار غنمو چې وی قتل دې چې کوم قیمت وړو کوم سامان یې وړو هغه هغه کې پروتو لار ته وی چې دا څنګه چل شوی دی دا خو موږ خپل سامانو واپس راوړو ورته غنم مرسوم واپس راوړو نه ورته وی چې تاسو به بیرته ځئ دا به بچا توای چې زموږ خپل سامان په موږ بیرته واپس وړي نو کاغه ویلو چې ما درکړې خو به خو ټیک ده او کنه چرته په غلام لا باندې راغلی او په خطا کې راغلی نو به ورته تکي حواله نو دی ورته وی چې موږ خدای سره دا بل روم بوزو ځکه چې بچا خو د کس په سر باندې بار ور کوي او چې کس غیر حاضر نو به نه ور کوي نو پلار خو اول اخاده خوا کول خو به ور سره رور پری خوستو لوزی تی واخص حل چې دا بقا مخا تاسو بیر تراولی او دوباره را لګلو کې ورته یو نصیحت هم کو نصیحت داو تاسو په یو دروازه باندې مداخلېږي په بیلو بیلو دروازو باندې خار تنه نوځي ان د خار چې کومه دروازې دي د مصر نو په یو دروازه مو ورځي سو جهاد دي داغه یو وجه خو ادم دا چې د یعقوب علی السلام زامن چې ډېر خپل غټ غټ باډې نیوي خسته تړیو نو چې خلکو ګوري چې را دا خو د یو پلار بچی دی ټول دومره خسته دي باډیدار دي د نظر نشي
یا د دې وجې نه ورته ویلو چې یاره تاسو مخکې داسې ټول په یو ځل باندې تلي وي نو هغه کم چې څوکیداران یې هغې به پېژندلي استئ. اوس چې بیا داسې په ډله باندې ورځئ نو بیا به تاسو ته وایي چې بس تاسو خو یو پېره خوراک کړی دی بیا زه پسې راغلی نه به م پرېږدي. خو زه په هر صورت په بېلو بېلو دروازو باندې به داخل شي. وجاء اخوة یوسف راغله ورونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه داخل شو په یوسف علیه السلام باندې فعرفهم نغو پېژندلو دی لره وهم له منکرون او دا غلره ناشنا ګڼونکي دی نه پېژندلو. ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار یې کړه هغه سامان د دی قال نو ویل ورته یعقوب علیه السلام ایتونی بیاخ لکم من ابیکم راولی تاسو ماته باخن تاسرور من ابیکم د پلارنا دارور چې د یوسف علیه السلام خپل رورو مور کې مور سره شریکو او د دینور ورونو چې نو صرف پلار کې شریکو مور کې ور سره شریک نو ځکه ورته ویل باخن لکم من ابیکم چې کوم رور تاسو سره پلار کې شریک دی هغه مور سره راوړل. الا ترون تاسو نو ګورئ انی او فل کلا چې پور ور کوم پیمانه لرا وانا خیر المنذرین او ذ بهتریما د مل مستیا کوونکو نه حمل مستیام کوم فیلم تاتونی به ک چرتا سورانو استعمال غلرا فلا کیل لكم عندي نبیکل او پیمانات تاسو د پارا عندي زما د طرفنا ولا تقربون نبتاسو ما ترا نږدې کیږي چرته در سره دا تیر دا بل ورور نو داغه برخه غنمم در لنظر کوما او بل دا چې د نږدې میل مستیام در لنه کوما دا اوس می چې در لکم میل مستیا وکړه. قالو دی ویل سنراود عنه زردم مطالبه او خداغه مبارک اباهو د پلار داغنا وان لفاعلون منكون کیو دی لرا وان لفاعلون تاکیدنی ویل ها چې ها مخابه دا کار منکو ان یدیمون المطالبه به لابینا چې موږ د پلار نه داغه مسلسل مطالبه کوو. وقال لفتيانه يوسف عليه السلام ویل خپل خادمانو ته اجعلوا بضاعتهم تاسو کې د یغه قیمت د دی رختونو سامانونو د دی فی رحالهم په دی بارونو د دی کې بضاعه قیمت سامان چی شو نبات فرمای كانت النعال والأدم چمړې ممړې یو دا غینې سپلې مپلې جوړې کړې وي دا څه شي زونو لعلهم يعرفونها كذا چې دې او پیجنې دې لرا اذن قلبوا الى اهلهم کله جواب شیخ الکور والا وتا لعلهم يرجعون كذا چې بیرته دې راو ګرځي چې دا رختونه ورسره ویسي دا سامانونه ورسره ویسي نو کېدې شي د دې په وجه باندې واپس راشي. څه مطلب ابو صالح نقل کړي د ابن عباس رضی الله عنه چې دا تدبیر یوسف علی السلام زکه وکړو چې د تپته وا چې زما د پلار سنوري پیسې نشته چې وغیرہ لګلې دي ٹھیک شلو نو دوباره چې دای په خوراک پسې راځي نو دای په څو وختو کې په میاشتو کې خو یې قیمت برابرې نه به راځي نو دا تیار قیمت ورته واپس کومه چې د دوباره دراتلو بندوبست برابر شي. او زها کوئی مقصد داو چې یوسف علی السلام ویلي چې له دوی بداشه د ځان د لپاره حلال ونه غني چې دا هو غني د بیت المال غنم دي او موږ ته پری ملاو شوی دي نو دا قیمت به واپس کول غواړي. او ابو سلیمان وای چې بس اسی یوسف علیہ السلام خپل غیرت مجبور کړو چې خپل ورور ته یا پلار ته په قیمت باندې سودا ورکي نو دای د خپل غیرت نه خلاف ګڼله بس قیمت یې ورته واپس. فلما رجعوا الى ابيهم کله چې دی را واپس شو خپل پلار ته د مصر نه رااله سامانونه راوړل وقالوا ویل یا ابانا ای بابا جان ای پلار زمونږه منع من الکلو من کړه شوی د زمونږ نه پیمانا
فارسل معنا خانانو لګت زمنګ سره ورور زمنګا وإنا له لحافظون من د حفاظت کوونکی خیل به ساتو. قال نو یعقوب علیہ السلام ورته هل امنکم علیه آیا ذو اعتماد وکما پتا باندې پبارا د یوسف علیہ السلام کې نه د بنیامین کې دا ورور د یوسف علیہ السلام الا کما امنتکم مگر څنګه چې تاسو باندې ما اعتماد کړو علیه په ورور د باندې من قبل مخکې دینه اوس در باندې په اعتماد وکم هغه مې در سره غر تولېګو او پوره کم کوراله دا اوس بل در سره ولېګم چې ردنه مې خلاص کی الله خير حافظا بس الله بهتر دې د جهت د حفاظت کولونه وهو ارحم الراحمين او د الله ډېر رحم کوونکی دی. ولما فتحوا متاعهم هر کله چې دې کله او سامانونه دې وجدوا بضاعتهم نو یمن دلغه قیمت دې ردت الیهم چې واپس شوه و دیتا قالو دی ولیا ابانا اقلا رزمنګ ما نبغي من نلټو ما نبغي منکا تانا من نور ته نغواړو ایو شیء نطلبو یا معنا ما نبغي منګه خو ځته نکو ظلم نکو هذه بضاعتنا دا رختونو سامانونه زمونږ دی ردت الینا چې موږ ته را واپس کړی شوی دي ونمير اهلنا پر راشن برولو منګ کوروالو تا ونحفظ اخانا حفاظت بو منګ د خپل ورور ونزداد کيل بعير زيد بکيو بار دوخو ذالک کيلو يسير دا بار چې ډېر آسان دی په مونږ باندې ان دې یو بار راولل مونږ ته آسان دی په تر ستارور ولېګا یا يسير على عزيز المصر مطلب دا دی چې باچا تور کولی آسان قال دورت والله ارسله معكم حرگز دنه لګم دلته تاسو سره حتا تر دې پورې تو موثقا من الله چې تاسو راتللو کې په مضبوط قسم نه باندې د طرفه د الله رب العزت نه لتاتنني به چې تاسو برا ولې دلرماتا خام خابره تبیر ترا ولې په دې برا وعده کوي الا ايها بكم مگر کټولو باندې هلاکت راشي اخو به ځان له خبره ده چې یو د آفت مصیبت راشي چې تاسو په کې راګیر شي نو به هو ټیک د تاسو په مجبور یاستئ او اثر چې تاسو لاسوانه روان یاستئ او د ورور در سره نه فلما اتوه موثقهم کله چې راتل یو کړه د په مضبوطه وعده او مضبوط قسم باندې قال الله على ما نقول وكيل يعقوب عليه السلام ویلي الله على ما نقول وكيل الله په غصبان دي چې مونږ وایو زموارو نگاه باندې وقال ورته ولیا بني اي بچو لا تدخلوا من باب واحد تاسو من نوځي په یو دروازه باندې درې وجه مې درته پکې ویل ها یو دخلوا من ابواب متفرقه تاسو داخل شئ د مختلفو دروازونو په یو دروازه باندې مورځي په بیلو بیلو دروازو باندې لاړ شئ وما اغني عنكم ذنشم دفقول استاسنا من الله د عذاب الله نه د تقدیر د الله نه تشیلرا ان تقدیر خوده او خامخا تدبیر به اختیارو په تقدیر باندې به عقیده ساتو تدبیر به اختیارو نو وی ټیک دا د تقدیر خو تاسو نه د فکول نه شوا او بزغه تدبیر چې ما درته خو ست د اختیار وما اغني عنكم ذنشم د فکول استاسنا من الله د تقدیر او فیصله د الله رب عزت نه تشیلرا ان الحكم الا لله نه حکم مگر د الله د پاره دی عليه توکلت فدغ الله باندې زما اعتماد دې پاس باب باندې نو وعليه فليتوكل المتوکلون فکر دې بدغ الله باندې اعتماد وکي اعتماد کوونکی